وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان خلقه القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف ويا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإنا من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا د پروردگار عالم شہنشاہ لم یزل خالق کون و مقام مقین و مقا عرش و فرش بحر و بر لوح و قلم چرند و پرند دلوی اللہ درگاہ عبودیت کی اور درگاہ اقدس کی درگاہ الوہیت کی درگاہ رزاقیت کی لویو بڑائی سنو صفت اڑانے کول نبات. معزز حاضرین و سامعین و اوردن کو جمعہ مبارک و مقدس و رزدہ پتیر جمعہ مبارک باندی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا اجمالی بیان ابتدائی حالات دمکی معظمی هاغا د عربو او د هاغا چکم د دشت و بیابان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تشریف اوریو فرمائلا د جہالت پوری تیاری پرناو پر روحانیت و پر نورانیت کی بدلش ہوئی دشمنیں پر دوستے و پر اورولی کی بدلش ہوئی لاتو مناتو غزات تکم سرونا پتندی پسجدہ باندے پراتو دا وحدہ لا شریک ذل جلال جل جلالو تا پا قیام و رکو پا سجود کی اور پریوتلے آغا مقام چی کم بد والدین ہو چی بڑاگان پلاران بے خرسول اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی قدمونو کے دا جنت ذکر او فرمائلو عزت و احترام انسانیت و آدمیت نسل و دا انسان آغا حمیت و حمیت و دا انسان کم عزت و کم وقار دے آغا وقار و آغا عزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب و آغا جہال و آغا سخت و خلق ولا چی جوندی لونا وے پخپل لاس باندز مکی تصبارلے آغا خلق چی زنانو تبے دا انسان پا نظر باند نکتل آغا خلق چی حقوی با دا زناورنا بدتر زندگی تیرولا آغا خلق بام تو عروج تو تخت و تاج تا آغا خلق عزت و اکرام و تکریم و احترام تا دا رسول والا ذات ذات بابرکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتو نندہاغی مبارکو دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی دا نصب شریف حوالے سرا انتہائی اختصار سرا او آغا چکم متفق علی خبر دا آغا چپکم بانی اتفاق دے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم یوریر لوی فصیح و بلیغ و یولوی سمندر دے کنارے یو اللہ تا معلوم دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت باندے سیرت نگار سولس نم سوکال اوشول سیرت نگار سیرت لکی لگیا دے محدثین دا احادیث و تشریقی لگیا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اخلاق کریمانہ باندے پا زرگو کتابونا پلکو تا اور سیدل داغی دا سیرت مبارک دا ظلف مبارکو داغی دا مبارکو دا بدن داغی دا مبارکو دا کردار داغی دا اقوال داغی دا افعال داغی دا سماجی زندگی
داغي معاشرتی زندگی، داغي انفرادی زندگی، داغي اجتماعی زندگی آن تردی پوری چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 63 ساله زندگی د روز اولنا چې کله غي دنیا ته تشریف وروړلو، بچپن وو، لړکپن وو، الکوانی وا، نوجوانی وا، بیا نبوت وو، مکی زندگی وا، مدنی زندگی وا، که جهاد دے، که حضر دے، که سفر دے، که تجارت دے، که مسجد نبوی شریف دے، که خانہ کعبہ حرم شریف اغه بیت الله شریف دے، که صفا مروه سعیدہ، که بیا د مزدلفه او د مینا سعیدہ، که بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات دی، که بیا د سیدنا و امامنا امام المجاهدین حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغی خلافت تے تر خلافت در حضرت عثمان غنی ذوالنورین پورے دا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پورے دا تمام واقعات دا تمام هاغه خبری چې دا د کاکای کریم صلی الله علیه وسلم د یو روشن او د یو بهترین لیډر د یو بهترین پیغمبر د عیبنا د نقصنا یو پاک پیغمبر دا خصوصیات کې دي شي چې هغه پیغمبر کریم آقای کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه دا دومره لوی دی چې دنیا به فنا شي، سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با کما حقه سو حق ادا نکی آغا شان خو آغا شان دے چې چاله شان رب کائنات ورکړی دی په کائناتو کې ذات با برکات د کریم پروردگار عالم جل وعلا اعلی دے بالا دے نه د هغې څه انتها شته، نه هغه ذات با برکات څوک سوچ کولی شي، نه مشابه شته، نه د هغه څوک تشبیه کوونکی شته، یعنی پورته ذات په هر لحاظ سره، هر جهت سره، هر نوعیت سره، هر کیفیت سره، هر طاقت سره، هر قوت سره، هر سوچ سره پورته ذات د کریم پروردگار عالم شہنشاہ لم یزل خالق کون و مکان دا اغ اللہ دے لوی اللہ ذات نہ پورت ذات سوک نشتا دا لوی اللہ دا ذات کریم آقا دا کریم آقا میں فرمائی دا اللہ دا ذات احاطہ نشی کے دے دا اللہ ذات تا سوک نشی رسے دے دا اللہ ذات پورت ذات دے ہر لحاظ سر پورت ذات دے دا اغ ذات مشابہ نشتا پورت ذات دا اللہ رب العزت دے خود اغ ذات نباد بیا پا مخلوق کی بیا پا کائناتو کی اللہ پیدا کرے دے، اللہ طاقت ورکڑے دے، اللہ مقام ورکڑے دے، اللہ رب العزت یو مقام ورکڑے دے دا اللہ نا بعد پا مخلوق کی دا طولنا اعلا ذات، دا طولنا بالا ذات، دا طولنا اکمل ذات، دا طولنا اجمل ذات، دا طولنا احسن ذات، دا طولنا پا خلقو کی اخلاقو کی پیدائش کی ہر لحاظ سرا کہ کم ذات دا طولنا اعلا دے دا اللہ مثل نشتا پا مخلوق کی دا آغا ذات مثل نشتا دا اللہ دا ذات کنارم نشتا دا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت تو دا رسالت تو دا رحمت تو دا فضیلت تو دا غید حس جہیت سرا حس نوعیت سرا دا غید ذات حاتم نشتا یعنی پورتا ذات دا پروردگار عالم پورتا دے پا مخلوق کی دا اللہ رب العزت نخقتا پا مخلوق کی پورتا دا محمد رسول اللہ ذات دے آغا ذات نا پورتا ذات شتا نا آغا ذات پا مثل باندے ذات شتا نا آغا ذات ترسیدلو والا ذات شتا نو داغی احاتم نکیگی صرف اور صرف کداقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت بیان شی، شان بیان شی، عظمت بیان شی مونگا با پاغی باندے خپل سینی منورکو ما ان مدحت مقالتی بمحمدا ولیکن مدحت مقالتی بمحمد فرمائی دا شاعر چی مونگا خپل خطاب مونگا خپل خطاب پا ذریعہ باندے دا تشریح پا ذریعہ باندے دا سیرت نگارے پا ذریعہ باندے دا ناتخانے پا ذریعہ باندے دا محبوب شان نہ پورتکو آغا شان نہ پورتکو خطاب کا خستہ کی گی، ناتخانی کا خستہ کی گی، دا سیرت نگار سیرت کا خستہ کی گی اور تحریر کا خستہ کی گی، مبلغ کا تبلیغ خستہ کی گی دا محمد رسول اللہ پا ذات پا بیان اولو باندے خستہ کی گی دا آغا صفات چی بیان کی آغا چکم چہر بدحا ظلف باللیل سیل علم نشرح چی بیان کی انسان نو انسان پہ باندے تقریر خستہ شی دا انسان پہ باندے آغا وعظ و نصیحت خستہ شی سیرت نگار سیرت پہ باندے خستہ شی آغا قی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچا محتاج نہ دے ہچا محتاج نہ دے اللہ ورطا فرمائی ورفعنا لک ذکرک اے محبوب کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو ذات بابرکات ذکر پلے آسرا مونگا پر تکڑے دے ورفعنا لک ذکرک
او څومره چې دا پورته کېږي هر لحظه هر لمحه لګیا دی پورته کېږي. نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم نسب مبارک چې هغه ابو القاسم سیدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فار بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان. تردی پوری سون سیدت نگار مورخین دی اغی پدی باندې متفق دی. بیا د عدنان نواخلا تر حضرت آدم علیہ السلام پوری شدید ترین اختلاف پدی کی موجود دے. لیکن تردی پوری چې د حضرت عدنان دا د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې حضرت اسماعیل د حضرت ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې نو دا چې کومه سلسله د حضرت آدم علیہ السلام پوری دا رسیدلی دا اتفاق تردیزی پوری موجود دے. باقی دا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب مبارک او داغی ذات مبارک دا دا پاکو شاگانو تراغلے دے. 250 وسیلی دا حضرت آدم علیہ السلام پوری دی وہ پدی کی یو قسم دا سی نشتا موجود نشتا کہ اگی شرک کری اگی بت پرستی کری اگی شراب کری دا بالکل پدی کی نشتا. زمونگا استاد و خوب پیغمبر دا پاکو شاگانو تا پا پاک طریقہ او پدی کی چیزا سمر نکاؤن شیوی دی دا طول نکاؤن شیوی دی او پا طریقہ دا اسلام شیوی دی. مہر پا کی مقررو باقیدہ نکاح خوانی و پا کیدا او نکاح بتر لکیدا. ندکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نسب چکم دے دا پاک دے. دغا رنگی دا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ داغی زاہدہ عابدہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ چاگدہ وحب لروا وحب دا عبد مناف لروا او اگر عبد مناف چکم دے اگر زوی دا زہراو او زہرا زوی چکم دے اگر دا قلاب زوی بیا دا مراو او مرا زوی چکم دے دا قاب زوی بیا دا لویو او اگر بیا دا غالب ہو. دغلت کی نبی علیہ السلام سرام داغی ہم چکم دے نخپل والدی ماجدی صاحبی طاہری عابدی ظاہری ساجدی داغی مبارک چکم دے نور سرا ملاوی گی نسب داقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا. روایت لکلی دی چی در رجب پمیاش کی یا دا عشوری پورز باندے لسم محرم باندے یا فرمائی ایام التشریق کی ایام التشریق چکم دے ذی الحجی ورزی دی سلور یا وی پدی کی او یا پشپارسم جماد الثانی کی جماد الاول کی دا پیر پورز باندے یا دا پیر شپا باندے دا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکم دا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی شکم تھا داغی مبارک تا دا چکم دے نو منتقل شویو او پا دا شپا چکل حمل مبارک دا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی اغیتا منتقل شو نو سمر دنیا بوتان شو نو دا ټول چکم دے نو قطع شو ټول سورنگو شو دا رنگی دا دنیا چی سمر بادشاہانو داغی تختون چکم دے الٹا شو او پا دا کال باندی شدید خشک سالی وا اللہ رب العزت جل وعلا دا مدنی جانان پا خاطر باندے اغا خشک سالی ختم کا ہر طرف تا شادابی شوا ہر طرف تا خوشحالی شوا ہر طرف تا گیاگانی شوی ہر طرف تا شنکی شو. روایتو کے راضی چی پا دا کال باندی چی کم کال باندی نبی علیہ السلام مبارک حمل مبارک تحرا شو پا دا کال باندی سمر زنانہ چیوی اگی طولو تا اللہ رب العزت جل وعلا اگر الکان ورطا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ورکڑو دا حمل دا حضرت امنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی پا خوب کی اولی دل چی داغی مبارکی دا بطن اتحرنا یو نور چکم دے نروتلو او اگر نور چکم دا شام مانیوی او پا شام کی غٹ غٹ محلات موجودو اگر دا شام طول محلات داغی سر روشن شول او داغی سر چکم دے اگر طول نورانیت راغ للے شپگ میشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا والدی صاحبی پا گیڑا مبارک باندے ہو چی خوشخبری ورطا ملوش والا او یو آواز کون کے آواز کئی چی اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ستا پا دے خیطہ باندے چکم معشوم دے نو دا سا عام معشوم ندے
دا د تمام جهانو سردار دی دا د انبیو سردار دی او دا نبی دی او چې کله دی پیدا شي نو د ده نوم به ته محمد کېږدي او دا معامله د ځان سره ته پوشیدو ساته یو روایت کې راغلی دي چې فرشتي په داسې حال کې راغی چې حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارکه اوده وه او نه ویښه وه د خوب او د ویښه ترمنځ وه په دې دوران کې هغوی ورته وفرمیل چې ستا حمل دی او چې دا کم حمل ستا دی په خېټه باندې کم ماشوم دی نو دا نبی دی او د انبیو سردار دی او د ده به نشاني دا وي چې وی کله دی پیدا شي نو د شام او د بصره چې کم محلات دي نو دا به ورسره روشن کیږي او چې کله دی پیدا شي د دې مبارکو ختنه به شوي زرناف پاو د دې اس قسمه ویښته نه وي د دې به مبارکو په سر کې به تیل لګېدلی وي د دې مبارکو بدن مبارک به غسل ورکړلی شوي هغه به معطر وي یو روایت کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړلو نو سبل الهدى والرشاد لیکلي دي چې کان مقحولا آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف اوري وکړله بیبي آمنه فرمایي سبل الهدى والرشاد لیکلي دي چې کان مقحولا آقا کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارک چې وکتلې هغې مبارک رانجه مبارک اچولی شو کان مدهونا آقا کریم صلی الله علیه وسلم زلف مبارکی منس کی لار اڑولے شوی دا او هغه کې تیل لګېدلی دي کان مدهونا فرمایي کان مغسولا ماشوم چې پیدا شي نو خامخا ورته غسل وکړلی کېږي کان مغسولا آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته غسل مبارک ورکړلی شوی و کان معطرا آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په جسم اطهر باندې د مشک او د عنبر نه یو عجیبه خوشبویانې هغې باندې لګېدلې وې او خوشبوی مبارکه تنه خطا کان مختونا آقا کریم صلی الله علیه وسلم ختنه مبارک شوی وا او کان ساجدا آقا کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک په سجده باندې پروتو وقال اللهم اغفر امتی اللهم اغفر امتی آقا کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف اولی کول سره سر په سجده باندې ګوته اسمان ته دغه فرمایل چې یا کریمه پروردگارا زما امت ته مغفرت نصیب کې زما امت ته مغفرت نصیب کې روایات اختلاف موجود دی بعض خلک فرمایي کتابونه لیکلي دي چې حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ختنه بیا کړې وه یعنې د هغې مبارک سنت بیا کړی و او نوم یې ورله هم چې کوم دی نو کېغوستو بعض خلک فرمایي چې د نبی علیه الصلاة وسلام شق صدر شوی د آقا علیه الصلاة وسلام سینه مبارکه سرلی شوې وه دا یو چې نبی علیه الصلاة وسلام کله بلوغ ته نږدې و کله ماشوم و چې څنګه پیدا شو حلیمه سعدیه چې ځان سره بوتللو هلته شق صدر شوی دویم نمبر چې کله بلوغ ته نږدې شو بیا شق صدر شوی دریم نمبر چې کله نبوت ورته ملاوېدو 40 سال کې بیا سینه مبارکه سرلی شوی وه او بیا په 57 سال کې 50 کال عمر د نبی علیه صلات وسلام چې کله معراج شریف ته تلو نو د معراج شریف ته ابتدا نه وړاندې د حرم شریف په د حرمین شریفینو بیت المقدس کې په میدان کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سینه مبارکه وسرلی شوه هغې کې چې کوم دی نو هغه طاقت واچولی شو او بیا چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام معراج شریف ته لاړلو دا هغه معراج و چې دا زموږ ایمان او عقیده ده چې د تندي په سترګو باندې آقا کریم صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت دیدار فرمایلی دی اسی د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې 4 معراجونه شوي دي یعنی 4 ملاقات د الله رب العزت جل وعلا سره د مدني جانان چې کوم دی نو دا شوي دي نو بعضې فرمایي چې کله حضرت حلیمه سعدیه خپل کور ته راوستو نو وایي هغه ځای کې چې کوم دی نو بیا د هغې مبارکو سنت مبارک شوی او هغه وخت کې په اختلاف د روایاتو د نبی علیه الصلاة والسلام 3 کاله عمر یہ چې کوم دی نو 4 کاله عمر صاحب الشفا لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله وی پیدا شو نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم نگاه اقدس د هغې سترګې مبارکې د اسمان ته وي او هغې مبارکو چې کوم دی هغې مبارکو دعاګانې کولې امت دپاره بعض سیرت نگار لیکلی دي چې آقا کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت باسعادت په وخت کې د بطن شریف د حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نه یو عظیم الشان نور او رڼا خوره شوې وه داسې نور داسې رڼا خوره شوې وه چې د مکې معظمینه شام 500 میله لرې دی څومره چې د شام ترمنځ فاصله ده
هغه وخت کې څومره خلق موجودو څومره خلق وخو یا څومره خلق هغه ټیم کې موجودو نو هغه ټول چې کوم نه شام محلات لیدلې وو هغه ټول خلکو چې کوم نه هغه محلات لیدلې وو یعنی د غر د دیوال د څومره رکاوټونه چې هغه نور چې کوم نه هغه ټول ختم کړو دومره نور راغلو دلته کې روایت لیکلي دي او نگار صاحب دا سیرت نگار لیکي چې اے دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې داغي والدی صاحبې یا الته موجود خلقو چې دومره رڼاوه دومره نورو چې د هغه په وجه باندې هغه د شام محلات ولیدل دا د نبی علیہ السلام په پیدایش او د نبی علیہ السلام دنیا ته پراتک باندې داغي والدی صاحبې نظر دومره کار وکړو او دومره نورانیت راغی چې هغه د شام محلات ولیدل نو بیا بذات خود به د نبی علیہ السلام سم مقام وي بیا به داغي څومره طاقت او څومره قوت وي نو روایت لیکلي دي چې داغي طاقت بیا ده چې په دې فرش باندې وو په مسجد نبوي شریف کې وو په بیت الله شریف کې وو په تجارت کې وو یا په شام کې وو یا په دنیا په ګډ ګډ کې به موجود وو او چې لاندې وو او خپل رب سره به مناجات شروع کړل نو رب کائنات جل وعلا دیدار به په عرش معلح باندې کولو او چې کله عرش معلح ته ورسېدلو د عرش معلح باندې بودرېدو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمکه دیدار به کولو او د خپل امتیانو د مغفرت دعاګانې با اکه کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم نو هغه بلیدلې اکه کریم صلی الله علیه وسلم د سجدونا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا د سجدونا حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک پوری په نسب کې د زم عقیده ده او د زم ایمان دی هیڅ یو مشرک هیڅ یو شرابي او هیڅ یو ګنده انسان نو موحدینو ابتداء تر اخره پوری تمام اسلاب څومره اسلاب چو څومره شاګانو ته منتقل شوی دا ټول شاګانی دا چې کوم دی دا موحدینو د اسلام مطابق پر دین نکاح کېدا او په وخت ولادت د قال الصلاه والسلام چې کوم انتوش مبارک دایمه چولو او به فرمایل چې الحمدلله نو فرشتو ورته جوابن چې کوم دی يرحمک الله आवाज وکړه دا د کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت صرف یو جلک چې هغه د غي د نسب مبارک په حواله سره یا د غي د حمل منتقل کېدو په حواله سره مختصرا تاسو په وړاندې ما کې غوسته یقیني خبره ده چې هغه کریم صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه د غي مبارک دومره وګد دی او دومره یو کامل کتاب دی اکمل کتاب دی چې د کائنات او د هر ذره د پاره هغه قافی او شافی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه چې د موږ استاد د پاره اسوه حسنه د کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته د دې د وجنه کوشش دا کوي چې ضرور به ضرور د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت یا ګوري یا اوري یا سټډي کوي ضرور مطالعه کوي په خپل جون کې لازمی طور باندې نن سبا خبره اسانه ده موبایل دی موبایل کې هر یو چیز موجود دی نو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا ورته ورکوي او سیرت اوري او دا هغه چا د خلینه اوري چې کوم په محبت باندې او د کریم آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفات درته بیانې چې نقص درته نه بیانې هغه یو واقعا ده د حضرت امام محمد علیه الرحمه غالبا دا د چې کوم نو یو بل کسره مناظره جوړه شو او مناظره پشان مصطفی جوړه شو لکه مونږ وایو چې دا کریم صلی الله علیه وسلم شان او عظمت دا دومره اعلی دی دا دومره بالا دی دا دومره کریم د اقال صلی الله علیه وسلم شان او عظمت ته چې زمونږ وهم او ګمان کې نشرات له دومره لوی دی ابو بکر صدیق ته فرمایي یا ابو بکر لا تعرف حقیقتی اے ابو بکر صدیق څوک دی چې افضل البشر بعد الانبیاء د انبیاء نه بعد د ټولو افضل شخصیت کا په کائناتو کې تر قیامت موجود دی سیدنا ابو بکر صدیق در تعالی موجود دی هغه ته آقا فرمایي اے ابو بکر زما د حقیقت نه لږه پرتم نه خبر زما د حقیقت نه تم نه خبر او مونږ تاسو د دې زمانه خلق مونږ والله کله یو ولی مقام هم له پر پیژندلې دی د یو عالم مقام هم نه پیژندلې د یو طالب العلم مقام هم نه پیژندلې بیا چرته صحابیان چرته پیغمبر اسلام چرته د رب کائنات ذات زمونږ غزه تعالی نشر سید مولا نشر سید نو هغه مناظره کوله او مناظره پدیوا چې دا کریم صلی الله دومره شان دومره عظمت نه دومره نه دی نو پدې مناظره وا نو چې کله د مناظره کتل د برشپیم قران کتون هغه شاګردانو ته وای
وی ډیر عجیبه خبره ده یو سوچ می ذهن ته راغی و امام قرآن کولو کړی دی زما مخالف سره قرآن کولو کړی دی زه هم د قرآن نه دلیل ورکوم اب هم د قرآن نه دلیل ورکوي زه هم قرآن ویم اب هم قرآن وی وی فرق صرف یو دی فرق صرف یو دی وی څه فرق دی وی فرق دا دی چې زه قرآن ګورم هغه آیاتونه راخلم هغه حدیث راخلم چې د کوم نه د محبوب شان اوچتېږي او هغه دومره بدبخته دی چې هغه په قرآن کې هغه ځای نه ګوري چې کوم د محبوب علیه الصلاة والسلام شان ښکته کېږي لګیا دی صرف وی دا فرق دی چې هغه ځای نه ګوري چې کوم ځای کې شان ښکته کېږي زه هغه ځای نه ګورم چې کوم ځای کې شان پورته کېږي نو همیشه دپاره د محبوب کریم په ذات اقدس کې هېڅ کمی نشته هېڅ نقص نشته که یو سړی وایي چې پکې دا کمی و دا کمی و دا کمی و نه پوه شه چې د سړي په دماغو کې کمی دی پوه شه چې د ده بغض دی دا پیغمبر اسلام امتی نه د امتی په جامه کې منافق دی قادیانیانو له کار کوي دی لګیا دی د قادیانیانو لارې ازادوي ځکه شته دی منبر و محراب باندې هر سړی ناست دی دا پټکي هر چا په سر کړی دی دا قرآن هر چا راغستی دی صرف هغه خلک به ګورئ چې هغه وي بې مثل او بې مثاله دی صرف هغه خلک به ګورئ چې د هغه د علم انتها صرف الله ته معلومه ده مونږ ته نه ده معلومه صرف هغه خلک به ګورئ چې د دیوال نه اخوا ته نظر نه په عرش باندې نظر لګېدو دغه خلکو خبرې به تاسو اورئ چې کوم خلک وایي چې مقام یې داسې نه هغه هم دغه مقام چې کوم عبدالرحمن بابا په خپل کلام کې فرمایلی دی چې څه وایي هغه مبارک فرمایي چې هغه پیغمبر بېشکه څنګه اشعار دی خدای یې مه ګڼه خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دی پرشتیا هر صفت پرشتیا دی هر صفت اعلی دی او په دې 14مه صدۍ کې په دې 2025 کې د دې فتنې په دور کې د دې غمونو پریشانو په دور کې چې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم دفاع ډېره لازمي ده د هغې د مبارکو د شان دفاع لازمي ده په مختلفو طریقو باندې دغه قادیانیان دغه بدبخته موږ مسلمانانو کې راغلي دي او د هغې دشمني صرف د محمد رسول الله سره ده نور څه سره ګورې نه ده نه مونځ سره دشمني شته نه حج سره شته نه عمرې سره شته نه تا سره شته صرف اور صرف بس ته دا خبره وکړه چې او د پیغمبر دومره شان نه دی بس بیا ته ملګری او موږ ورته وایو چې نه شان د محمد رسول الله شان او عظمت د امام الانبیاء دا په دې کائناتو کې د الله نه بعد که عظیم د الله نه بعد که یو شخصیت او یو هستی موجود ده رب ذوالجلال نه بعد د رب ذوالجلال نه ښکته د رب ذوالجلال ته محتاج رب ذوالجلال ته سر په سجود د رب ذوالجلال مخلوق د رب ذوالجلال بنده که په کائناتو کې یو ذات موجود دی هغه ذات محمد رسول الله منو د هغه نه بره نه ذات منو نه د هغه نه بره ذات شته نه د هغه مشابه شته نه د هغه په مثل شته نه هغه ته ورسېدی شي بالله انبیاء سمیت په کائناتو کې دا ټول کائنات چې راجمع کې زما د محبوب مدني جانان یوې زلفې ته هم نشي رسېدی دا خو د هغې پوره ذات دی نو دا به زموږ ایمان وي دا به زموږ د ایمان یو ایمان بنیاد وي او که دا ایمان دی نو او خپل محبوب او خپل پیغمبر مې وویل چې نه دا کمې او دا کمې او دا کمې نو بیا د ایمان ته سلام دی د ایمان دی د ایمان نه دی واجمل منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأن خلقت کما تشاء ورته فرمایي چې اجمل منک لم تر قط عینی ته خو الله داسې حسین پیدا کړی داسې حسین چې زما سترګو مې داسې لیدلی نه دی دلته کې شارح ته جبرائیل امین آواز ورکوي جبرائیل امین ورته وایي چې ای شاعره تو خدا وی جو اجمل منک لم تر قط عینی چې ته دومره حسین الله پیدا کړ زما سترګو اوسه پورې نه دی لیدلی نو جبرائیل امین ورته فرمایي وایي چې ای شاعره وایي چې خدای پاک پیدا کړي نو ته به ووینې که نه داسې اړه خدای پیدا کړی نه دی هغه ورته اجمل منک لم تر قط عینی الله اکبر او بیا ورته اخیری شعر کې فرمایي خلقت مبرئا من كل عیب الله رب العزت جل وعلا ته د هر عیب نه هر نقص نه هر کمی نه الله تبارک وتعالی څنګه پاک پیدا کړي کأنک خلقت کما تشاء ته الله داسې پیدا کړي لکه محبوب څنګه چې تا غوښتل هغه الله رب العزت پیدا کړي کریم پروردگار دی زموږ استادو د خپل خوږ پیغمبر محبوب مدني جانان سره عشق او مینه او محبت په حقیقي معنو کې نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.